بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم الصرف اولین 75 نمبر درس دی. د امر معروف بانون ثقیله گردان به ان شاء الله نن موږ وایو. امر به ورسره لګو د دې ساده صيغو نه به د مضارع ساده گردان نه به موږ د امر گردان جوړو او ورسره به موږ نون ثقیله لګو او مشدد نون به ورسره لګو. نو دا یضربو معنی را هغه یو سړی وخل کوي یا به وکي. اوس د نظر د امر جوړوم نو لیضرب معنی را پکار دی چې یو سړی وخل وکي او زه ورسره نون ثقیله لګوم نو نون ثقیله او د مخکې آخري با باندې به زبر راشي. نو لیضربن معنی را پکار دی چې یو سړی ضرور وخل وکي یا پکار دی چې یو سړی خامخا وخل وکي. نو پکار دی چې یو سړی ضرور وخل وکي. پکار ده چې هغه یو سړی ضرور وخل وکي یا خامخا وخل وکي. وهل وکي پکار دی چې هغه یو سړی ضرور وخل وکي. نو لیضربن پکار دی چې یو سړی ضرور وخل وکي. نو دا نون ثقیله چې دی دا نون اعرابي ختمه دا نون اعرابي ختم شو دلته به نون ثقیله ولګي او چې کله د نون ثقیله نه مخکې الف وي نو د نون ثقیله باندې به زیر راځي او شروع کې ورسره لام امر ولګي. لیضربان پکار دی چې هغه دواړه سړي ضرور وخل وکي. پکار دی چې هغه دواړه سړي پکار ده چې هغه دواړه سړي ضرور وهل وکي. ٹھیک شو جی. او یضربون هغه ټول سړي وخل کوي یا به وکي. زه د دې نه لام امر ورسره لګوم او د دې نه دا نون ثقیله ختموم دا نون خفیفه ختموم دا نون عربی ختموم نون ثقیله ورسره لګوم. نو لیضربن معنی را پکار دی چې هغه ټول سړي خامخا وخل وکي یا پکار دی چې ټول سړي ضرور وخل وکي. پکار ده چې هغه ټول سړي ضرور وخل وکي. نو ګورئ لیضربن پکار دی چې هغه یو سړی ضرور وخل وکي. لیضربان پکار دی چې هغه یو سړی هغه دواړه سړي ضرور وخل وکي. لیضربن پکار دی چې هغه ټول سړي ضرور وخل وکي. اوس دې سره زه لام امر لګوم او اخره کې به نون اعرابي ورسره لګوم. نو نون اعرابي نه چې مخکې پیش وي هغه به زبر کېږي. دا نون ثقیله به ورسره ولګو خو چې نون ثقیله نه مخکې کله پیش شي که نه نو د هغه پیش به زبر کېږي. نو لتضربن معنی را پکار دی چې هغه یوه ښځه ضرور وخل وکي. پکار دی چې هغه یوه ښځه ضرور وخل وکي. پکار ده چې هغه یوه ښځه ضرور وهل وکي. ټیک شوه. تضربانی تاسو هغه دواړه ښځې وخل کوي یا به وکي. او دې سره زه به لام امر ولګوم او نون اعرابي به ختم شي او ورسره به نون ثقیله ولګوم. نون ثقیله نه مخکې چې کله د الف کې نو د نون ثقیله باندې به زیر راځي. لتضربان معنی را پکار دی چې هغه دواړه ښځې وخل وکي. پکار ده چې هغه دواړه ښځې ضرور وخل وکي. ضرور وهل وکي. ٹھیک شوه. یضربن معنی را هغه ټولې ښځې وخل کوي یا به وکي. دې سره زه لام امر لګوم. لیضربن پکار دی چې هغه ټولې ښځې وخل وکي او چې نون ثقیله ورسره لګوم نو دې نون جمع مؤنث او د نون ثقیله په منځ کې به یو الف لګېږي هغې ته الف فاصل وایي. نو دې نون سره به یو الف ولګوم او اخره کې به دې نون ثقیله ولګوم. نون ثقیله نه چې مخکې کوم الف وي نو بیا به په نون ثقیله باندې زیر راځي. لیضربنان معنی ده پکار دی چې هغه ټول پکار ده چې هغه ټولې ښځې ضرور وخل وکي. پکار دی چې هغه ټولې ښځې ضرور وخل وکي. لیضربن لیضربان لیضربن لتضربن لتضربان لیضربنان لیضربن لیضربان لیضربن لتضربن لتضربان لیضربنان.
اوس دا د امر معروف گردان دی نو د امر معروف گردان کې به د حاضر صيغو کې داسې کېږي چې علامت مضارع به ختم شي علامت مضارع او چې اخري حرف باندې پیش شي نو هغه به ساکن شي ٹھیک شو بیا به دلته کې مونږه دغه حمزه وصل لګو د حمزه وصل باندې بیا په دې فا دا ضاد چې دا فا کلمه ده را عین کلمه ده نو عین کلمه باندې چې زیر وي د حمزه وصل باندې به زیر لګو اضرب معنا ته وخلوکا اوس زما چې یاره ته ضرور وخلوکا نو بیا به دې سره د با باندې به زبر لګو نو ثقيله ور سره لګي اضربن معنا ته یو سره ضرور وخلوکا ته ضرور وخلوکا ته ضرور وهل وکا ته ضرور وهل وکا او تضریبان دې نو دینه به علامت مضارع ختمه کې نون اعرابي به ختم کې نون اعرابي به ختم کې چې نون اعرابي دې ختم کو نو اول د حاضر اول مذکر صيغه سره چې کوم حمزه لګولې کسره والا عقبه دې سره مولګي او دې سره په اخره کې نون اعرابي ولګي او د نون اعرابي نه د نون ثقيله ور سره ولګي د نون ثقيله مخکې چې الف وي نو پر نون ثقيله باندې با زیر راځي اضربان نه معنی تاسو دواړه سړي ضرور وخلو کوي تاسو دواړه ضرور وخلو کوي اوکے تضریبون له دینه چې کله موږ د امر صيغه جوړو نو دا د امر معروف گردان دی نو دینه علامت مضارع ختمه کې اخیرا نون اعرابي ختم کې نو دا نون اعرابي ختم شو او مقد اولی صيغه والا حمزه به دې سره مولګي اضربو معنی د تاسو ټول سړي وخلو کوي دې اضربو سره چې کله نون ثقيله لګي نو د اضربو اخره کې چې کوم الف او واو دې دا باندې ختم شي او نون ثقيله به ور سره ولګي اضربن معنی د تاسو ټول سړي ضرور وخلو کوي تاسو ټول ضرور وخلو کوي ضرور وهل وکي ٹھیک شو تضریبین معنا د یو خزه وخل کې یا بو کې دینه چې کله موږ د امر صيغه جوړو علامت مضارع به ختم کې او د اخره کې نون اعرابي د دابه ختم شي نو دا یا به چې دا یا به داسې ګول کلی کړي شي ٹھیک شو اوس په اولی صيغه د مذکر سره چې کوم د حاضر مذکر امر صيغه سره چې کوم حمزه لګول یا به دې سره مولګي اضربي معنا ته یو خزه ضرور وخلو کا ته ضرور وخلو کا ته یو خزه وخلو کا اوس چې زم دې کې تاکید پیدا کوم نو اخره کې به دا یا به ختمه کې نون ثقيله به ور سره ولګي دا اضربن معنا ته یو خزه ضرور وخلو کا نو ته ضرور وهل وکا ٹھیک شو اضربن او اضربن چې کله نون ثقيله نه مخکې زبر وي نو دا د مذکر حاضر مذکر دغه د امر صيغه ده اضربن تو وخل وکا او چې کله د نون ثقيله نه مخکې زیر وي کنه اضربن نبی نو بیا مؤنث ته وي چې ته یو خزه ضرور وخلو کا اضربن ته یو سړی ضرور وخلو کا اضربن ته یو خزه ضرور وخلو کا استاد ربان دې د امر صيغه جوړو نو اول به علامت مضارع ختم کی او نون اعرابي به ختم کی او شروع کې به حمزه وصل ولګي زیر والا نو اضربا معنا تاسو دوانه خزه ضرور تاسو دوانه خزه وخلو کوي اوس ځم تاسو دوانه خزه ضرور وخلو کوي نو اخره کې ور سره د ضرور د پاره د نون اعرابي ولګا د نون ثقيله ولګا نو د دې معنا تاسو دوانه خزه ضرور وخلو کوي تاسو دوانه ضرور وهل وکي او تضربنا معنا ته یو خزه وخل کې یا بو کې دنه چې کله د امر صيغه جوړو بس صرف علامت مضارع به لري کې د دې دانون نه ختمي کې ځکه دانون اعرابي نه دانون جمع مؤنث ده نو دې سره به موقع حمزه ولګي اضربنا معنا تاسو ټول خزه وخلو کوي نو زما چې یاره تاسو ټول خزه ضرور وخلو کوي نو دې سره به بیا موږ نون ثقيله لګو او د نون ثقيله او د نون جمع مؤنث په منځ کې به یو الف لګيږي دې الف ته الف جمع الف دتا الف فاصل وي او دې نه پس موږ نون ثقيله ولګو نو د الف نه پس نون ثقيله وي هغه نون ثقيله باندې زیر راځي اضربنان نه معنا تاسو ټول خزه ضرور وخلو کوي تاسو ټول ضرور وهل وکي ٹھیک شو اضربن ته یو سړی ضرور وخلو کوي اضربان تاسو دواړه سړي ضرور وخلو کوي اضربن تاسو ټول سړي ضرور وخلو کوي اضربن
ته یو خزه ضرور وخلو کا اضربان نه تاسو دواړه خزي ضرور وخلو کوي اضربنان نه تاسو ټول خزي ضرور وخلو کوي او اضرب معنا د زو خلکم یا وکما نو اوس زردنا امر جوړول غواړم نو دې سره بل امر ولګي لاضرب او داخلي باب ساکن کې او دې سره چې کله موږ نون ثقيله لګاو نو چې کم با ساکن وي هغه باندې به زبر ولګي نو اضربن معنا دا پکار دې چې ضرور وخلو کم پکار دې چې د دې لام امر معنا وی پکار دې چې اردو کې وی چاہیے کہ میں ضرور مانوں چاہیے کہ میں ضرور مانوں مونږه په پښتو کې وای پکار دې چې ضرور وخلو کم پکار ده چې ضرور وحل وکم ضرور وحل وکم نظر معنا را مونږ دوا یا ټول سړي یا خزه وحل کو یا به وکو زه د دې امر جوړول غواړم صرف لام امر پر سره لګي اخیری باب ساکن کی او چې کله با ساکن شي او په دې باندې سره نون ثقيله تاکید پکې پیدا کې نو بیا به دې سره دې باندې زبر ولګي او نون ثقيله بل باور سره اخره کې ولګي لنضربن معنا را پکار دی چې لنضربن معنا را پکار دی چې مونږ دوا یا ټول ضرور وخلو کو پکار دی چې مونږ ضرور وخلو کو پکار ده چې مونږ ضرور وخلو کو پکار دې چې موږ ضرور وخلو کو نو دا د امر معروف بانون ثقيله گردان شو ليضربن ليضربان ليضربن لتضربن لتضربان ليضربنان اضربن اضربان يضربن يضربن يضربان اضربنان لاضربن لنضربن ليضربن پکار دې چې هغه یو سړی ضرور وخلو کی ليضربان پکار دې چې دوه سړي ضرور وخلو کی ليضربن پکار دې چې ټول سړي ضرور وخلو کی اوس کته ضرور وي او که خامخاوي ٹھیک شو لتضربن پکار دې چې هغه یو خزه خامخا وخلو کی یا پکار دې چې هغه یو خزه ضرور وخلو کی لتضربان نه پکار دې چې هغه دوه خزه ضرور وخلو کی ليضربنان نه پکار دې چې ټول خزه ضرور وخلو کی اضربن ته ضرور وخلو کا یو سړی ته وای اضربن ته ضرور وخلو کا دو سړو ته اضربان نه تاسو دوه سړي ضرور وخلو کی یا خامخا وخلو کی اضربن تاسو ټول سړي ضرور وخلو کی یا تاسو ټول سړي خامخا وخلو کی اضربن ته یو خزه ضرور وخلو کا یا خامخا وخلو کا اضربان نه تاسو دوه خزه ضرور وخلو کی اضربنان نه تاسو ټول خزه ضرور وخلو کی لاضربن پکار دې چې ضرور وخلو کم لنضربن پکار دې چې موږ دوا یا ټول ضرور وخلو کو نو دا موږ سره د امر معروف بانون ثقيله گردانو نو ان شاء الله بل درس کې موږ د امر مجهول بانون ثقيله گردان کو نو راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام